زه خو مې طالبانو کله زړه مې دنیا کې دومره په تنګ سي که نه چې د موږ خپلو علماو ته ګورو او د خپلو طالبانو ته ګورو او دنیا ته ګورو چې څومره مخته روانه ده او موږ تر اوسه پورې دلته مامۍ مامۍ کېږو. مامۍ موږ یو وړکای حیوان ده داسې الوزي ګرده غوندې ده ښایسته غوندې موږ چې واړو مامۍ مامۍ والوزوو. موږ مامۍ یو تر اوسه پورې بس مامۍ دلته ګرځي دنیا چېرته لاړه. الله دې موږ په حال رحم وکړي. قرآن هم بل څوک راته چاپوي د چاپ ماشین تر اوسه پورې موږ مسلمانان نه لرو او بیا وایي چې امریکا مو په بوشکه ماته کړه. دا خو څه توره نه ده که خوند به یې هلته کړی چې امریکا موږ یو کال کې ماته کړې وای بیا به ډېر خوند کړی 20 کلو کې ماته کړې ده. ماته هم کړه دا توره د منو یې خو هلته مو چې ماته کړې یو کال کې ماته کړې بیا به ډېره قهرماني وه نه به وه طالبانو. څه وخت به یې خوند کړی یو کال کې چې باندې چې هلته مونږ په علم کې پرمختګ کړ دې ته به نه خوشحالېږئ طالبانو مونږ امریکا ماته کړې. کاش کې مو یو کال کې ماته کړې وای ښه په څه شي به ماته کړې وه. په علم کې باید پرمختګ کړی وای او دغه علمي پرمختګ مو چې کړی اوس به مونږ ډېرې نادرې وسلې درلودې. مونږ تر اوسه پورې توپک مونږ نه ده جوړ کړی. شرم د طالبانو مونږ توپک نه لرو. نننۍ دنیا چېرته لاړه مونږ مسلمانان توپک نسو جوړولی. بیا مونږ داسې کاږه کار روان یو شیخ القرآن و شیخ الحدیث خاورې شیخ القرآن شیخ الحدیث. هسې طالبانو دا ټولې پردۍ خبرې دي. دا زه چې تا ته غږېږم دا هم ټولې پردۍ دي. کتاب ویلي دي مونږ یې مازې وایو دا خو د مونږ خبرې نه دي که نه ولې مونږ نوي ابتکارات نسو کولی. دا ټول مونږ او تاسې همداسې په شریکه تللي وی هغه دریاب د هند ته مو ځان راچولی مړه سوي وی ځکه چې نن د کافرانو خبره ګوري تسبیح څه دی ما په لاس کې قسم په الله دا چین جوړې کړي دي. دا چې د مونږ د ذکر اسباب دي دا مونږ نسو جوړوی دا نو چی سو